د نن ورځ ټولو نه غټ خبر چې ایمان خان او شاه محمود قریشي ته د لس کاله قید سزا واورولې شوله. نن دغه په خصوصي عدالت کې په سایپر کیس باندې دغه فیصله واورولې شوله چې ایمان خان او شاه محمود قریشي ته لس کاله جیل قید با مشقت دغه فیصله واورولې شوله. دغه فیصله جج ابوالحسنات ذوالقرنین واوروله. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر خپل کارکونانو ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو پر امن اوسئ، هیڅ قسمه انتشار نه ځان وساتئ. زمونږ په عدلیه باندې یقین دی، په های کورټ باندې، په سپریم کورټ باندې موږ به هغوی انصاف راکوي. د دې فیصلې په حوالې سره د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما احسن اقبال وایي چې عدالت د نرمۍ نه په دغه کې لار اخیستې ده، یعنی په نرمۍ سره دغه فیصله کړې ده. یعنی دغه چې کوم قید دی 10 کاله قید په ایمان خان باندې او په شاه محمود قریشي باندې دغه کم دی، عدالت په دغه کې نرمي کړې ده. سایبر کیس هغه کیس ته تاسو ته معلومه ده چې ایمان خان په یو جلسه کې هغه خط لهراو کړی و، هغه خط خلکو ته ښودلی و کوم چې د امریکې د سایډ نه راغلی و. په دغه کې ویل کېږي چې دغه یو سازش شوی و د ایمان خان خلاف، د ایمان خان د حکومت خلاف. نو په دغه باندې بیا وروسته کیس جوړ شو چې ولې ایمان خان داسې وکړل. ویل کېږي چې دغه سیکرټس و چې ایمان خان دغه عوامو ته وښودل او دغه ښودل نو پکار. په دغه باندې یو کیس وچلېدو د سایپر کیس په نوم باندې، او ایمان خان ته په دغه کیس باندې دغه سزا میلاو شوله چې 10 کاله قید با مشقت په جیل کې تیری. تاسو د دې په حوالې سره څه وایئ؟ آیا دغه فیصله صحیح وشوله او که نه؟